سلامونه ملګرو. جنید خان امام مولانا فضل الرحمن صاحب نواز شریف سره نن ملاقات ایکسپیکټډ دی او مولانا صاحب الریډي بلاول بوټو سره هم ملاقات شوی دی. ملاقات نه پس په لاهور کې یو ځل د دې اجلاس هم کېږي. راتلونکي ټایم کې حکومت آئینی ترمیم کول واله دی. آئینی ترمیم حکومت خامخا کول غواړي ځکه آئینی ترمیم باندې به د خپل حکومت هم بچ کوي، خپل کیسونه به هم بچ کوي، خپل کرپشن به هم بچ کوي. نو آئینی ترمیم پسې حکومت سره لکه چیف جسټس قاضي فیض عیسی سره حکومت هم لګیدل دي. دغه ملاقاتونو نه پس په اجلاس کیږي، بیا دغه اجلاس کې به آئینی ترمیم حواله سره خبرې کیږي. اوس دا خبرونه هم پیلاویږي د حکومت د طرفه چې مولانا صاحب رضا شوی دی او په زور آئینی ترمیم نه بلکې په یو نوې مسوده باندې مولانا صاحب مسلم لیگ نون او پیپل پارټي سره تیار شوی دی په آئینی ترمیم حواله سره. د کې حقیقت څومره دی په دې ویډیو کې په هم خبره کو او تاسو به هم کمنټ کوئ چې آیا مولانا صاحب پی ټی آی سره دوکا یا پی ټی آی سره ډبل گیم کول شي کنه، مولانا صاحب حکومت سره یو ځای کېدی شي کنه، آئینی ترمیم کې مولانا صاحب حکومت ته وټ ورکول شي کنه. دا کمنټ تاسو دی ویډیو باندې ضرور وکړئ. خبر سبا حکومت د سېنات او د قومي اسمبلی اجلاس هم راغوسته دي چې لکه خبره خوشور ده چې حکومت آئینی ترمیم کوي. حکومت سره آئینی ترمیم د پاره دا وخت 215 سیټونه دي او په کار دی له 224 سیټونه دي. په 224 سیټونو باندې بدای آئینی ترمیم کوي. 224 سیټونه چې کله دای سره حکومت سره پوره شي نو دای بیا آئینی ترمیم کول شي. خو دا حکومت سره 215 سیټونه دي چې په هغه 215 سیټونو کې هم یو اوټ چې کم دی د سپیکر دی او دوه چې کم دي نور کسان دي. یعنی حکومت سره دا 212 سیټونه دي، 215 نه بلکې 212 سیټونه دي. او چې مولانا صاحب ورسره ان کیس خدای دې نه کوي چې مولانا صاحب ورسره یو ځای شي، که چېرې مولانا صاحب دای سره یو ځای کیږي نو بیا به دای سیټونه شي 220، بیا ولا هم سلور سیټونه پکار دي. دغه سلور سیټونو د پاره بدای په هر حال کې د پی ټی آی کسان رانیسي. پی ټی آی نه به دغه سلور سیټونه دی قبضه کوي که په زور شو که په رضا شو نو هغې نه پس په دی آئینی ترمیم کولی شي جی حکومت. ورنه که مولانا صاحب ورسره نه یوځای کېږي بیا خو آئینی ترمیم خوبونه هم دی نشي لیدی، مطلب بیا خو امپوسیبل ده. که مولانا صاحب ورسره یوځای شو بیا څلور سیټونه دي دی په زور زبردستی رایشتی شي جی. اوس ماهرین د مولانا صاحب حوالې سره څه وایي؟ مولانا صاحب حوالې سره ډېر ماهرین وایي چې کېدای شي مولانا صاحب حکومت سره یوځای شي او پی ټی آی سره ډېر یو گیم وکړي. او څه خلک داسې هم دي چې وایي نه مولانا صاحب هېڅ کله هم حکومت سره نه یوځای کېږي، پی ټی آی سره یا ملک چې کم عوام دی سره دوکا نشي کولی. اوس تاسو څه رایه لرئ د مولانا صاحب حوالې سره؟ ځکه مولانا صاحب ډېر زیات اهم دی په دې آئینی ترمیم کې. مولانا صاحب پس دی جرګې وکړي جی، منت زاریانې څو کسان څو زره دی پس راغه مولانا صاحب سره ملاقاتونه، خو مولانا صاحب نه دی یوځای شوی. خو مولانا صاحب ملاقاتونه شوي دي بلاول بوټو سره هم او نواز شریف سره هم دغه نن ملاقات شوی دی. نه دی شوی دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو ډېر ماهرین دا وایي چې کېدای شي مولانا صاحب دی سره یوځای شي او مولانا صاحب هم وایي ترمیم کول غواړي خو په خپل خوښه باندې په خپل طور طریقه باندې. مولانا صاحب په کوم خوښه ترمیم کوي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو الله دې نه کړي چې مولانا صاحب دی سره یوځای شي. معامله د آئینی عدالت او چیف جسټس د ایکسټینشن ده جی چې آئینی عدالت جوړ شي. آئینی عدالت نه خو الریډي مولانا صاحب مخکې انکار کړو، په بل ورځ تقریر کې آئینی عدالت نه انکار کړو چې آئینی عدالت زه نه منم جی. بل حکومت دا هم وایي چې راتلونکي چیف جسټس د حکومت په خوښه راشي. حکومت اوس داسې آئینی ترمیم کوي کنه که چېرې د چیف جسټس له ایکسټینشن نه ملاویږي او ورسره که چیف جسټس له ایکسټینشن او آئینی عدالت نه لګي نو د یو بل مسوده پیش کړې ده، د یو بل قانون په عمل کې جوړوي. قانون دی دا جوړوي چې راتلونکي کم چیف جسټس وي اب د صدر او د وزیر اعظم په خوښه راځي. نو اوس دې نه پس چې کم چیف جسټس دی هغه جسټس منصور علي شاه صاحب دی چې هغه دی نه دی خوښ، ورپسې بیا جسټس منیب دی چې هغه هم دی نه دی خوښ، دی خوښ یحیی جسټس یحیی آفریدي دی چې په دریم نمبر باندې دی. نو ډېر ماهرین وایي چې حکومت وایي که چېرې دغه ایکسټینشن نه ملاویږي نه دې نه ملاویږي آئیني عدالت هم نه جوړیږي، خو چې کم از کم مونږ دا بل پاس کړو چې نوی چیف جسټس په د حکومت په خوښه راځي، د صدر او د وزیر اعظم په خوښه به راځي. نو مونږ به د خپلې خوښې چیف جسټس راولو. نو چې مونږ د خپلې خوښې چیف جسټس راولو چېرته په 3 نمبر او 4 نمبر یو چیف جسټس ناست و مونږ د پاکستان چیف جسټس کو نو خامخا هغه بیا زمونږ مني چې مونږ ولله څه وایو. لکه اوس نمبر د قاضي فیض عیسی نه پس نمبر د جسټس منصور علي شاه صاحب دی، منصور علي شاه صاحب نه پس بیا نمبر د جسټس منیب دی، جسټس منیب نه پس بیا یحیی آفریدي دی. نو دی خو نه جسټس منصور علي شاه خوښ دی نه جسټس منیب خوښ دی، خوښ یحیی آفریدي دی. چې د دریم نمبر جج راوچت کې د پاکستان چیف جسټس کی نو دا خو داسې شوه چې په هغه باندې دی ډېر غټ احسان وکړو. نو بیا خامخا چې دی څه وایي هغه به مني. نو دی هم دا یو آئیني ترمیم جوړول غواړي. وګورو به چې مولانا صاحب ورسره یوځای کېږي که نه. نو راتلونکي اپډیټ پر سره انشاءالله ملاویږي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.